الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، زموږ استاسو دغه نئی جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی. محترمو مانا مخکې علماو تاسو ته ډېر تفصیلا غیبتي مدلل بیانونه کړي دي. وخت هم انتهایی ناوخته دی، د دې وجې نه زه مختصرو الفاظو کې څو معروضات ګزارشات ستاسو په وړاندې عرض کوم. محترمو دې وخت کې تاسو پوره دنیا کې وګورئ، نن عالمي کفر په یو پیج باندې دی. عالمي کفر د وسایلو استعمال کوي، د طاقت استعمال کوي، د میډیا استعمال کوي. محترمو د هغوی د دغه هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي، د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي، مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي، علماء حق باندې هغوی بد اعتماد کول او بد ظنه کول دي. دویم طرف ته که تاسو وګورئ، د هغوی مقابله زمونږ حکومتونه نه کوي، د هغوی مقابله زمونږ حکمرانان نه کوي، د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما، همدغه مدارسو مساجدو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، د هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن نن که تاسو وګورئ، الحمدلله دلته اسلام هم موجود دی، دلته قرآن هم موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانونکي، خپل سرونه شیندونکي ځوانان هم موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی، او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز. ټول ملګري انشاءالله زور انشاءالله. محترمو دا درسګاهونه د اسلام د حفاظت مرکزونه دي. دې درسګاهونو د دین ټولې شعبې ژوندۍ ساتلې دي، آبادي ساتلې دي، ترو تازه ساتلې دي. چاهے هغه شعبه د جهاد ده، چاهے هغه شعبه د دعوت او تبلیغ ده، چاهے هغه شعبه د تصوف ده، چاهے هغه شعبه د اسلامي سیاست ده. دغه درسګاهونه د دې لپاره د مور حیثیت لري. دې وجې محترمو زمونږ او ستاسو ذمہ داري ده چې مونږ او تاسو رضان سره دا عزم وکړو چې حالات هر څنګه وي، مشکلات هر څومره وي، خو مونږ به خپل دغه درسګاهونه آباد ساتو انشاءالله. ټول ملګري انشاءالله. یقینا محترمو دا 1400 کاله ماضي لري، زغه تفصیل کې شروع کم شاید 3-4 غنټو کې ختم نشي. دې وجې نه زه تفصیل ته نه ورځم. تاسو وګورئ محترمو، 1857 جنګي ازادي دا زموږ او ستاسو د مسلمانانو د تاریخ خورین انقلاب دی. دې جنګ ازادۍ کې 3.5 لک مسلمانان شهیدان شوي وو. دې جنګ ازادۍ کې د مسجد مدرسې تقدس پامال شوی وو، منبر او محراب شهید شوي وو، د مسجدونو مینارې په ځمکه راغورځېدلې وې، هغه د الله اکبر مقدس نغمات خاموش شوي وې. طالب سره بخاري په لاس کې وه، د بخاري استاد لاشې انګریزانو ونو ته زوړن په ګلو اړاو کړی شهید کړی وو. طالب سره ترمذي په لاس کې وه، د ترمذي استاد لاشې انګریزانو په اور د پاسه سوځولې شهید کړی وو. یو طرف ته طالب هم حیرانو زما د درس او د درسګاه به څه کېږي، یو طرف ته د 4.5 لک شهیدانو انتقام او پور پرزو. په دغه حالاتو کې
کې د انګریزانو د دنیاي صحیح مبلغین يهودي مبلغین دعوت للا هغوی ته راشي تاسو ته موقع ده دلته مسلمانانو ذهنونه خراب کړي دلته مسلمانانو ذهنونو ته زهر وردل کړي اگر اسلام نه متنفر کړي او محترمو دغه حالاتو کې په اسلام باندې په قران باندې تحریرن اعتراضات شروع شو یقینا هغه حالاتو کې د چا ذهن کې د نه راتلله چې بدابري صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي دلته پر مسلمانانو تهذیب ژوندۍ څنګه پاتې شي لیکن تاسو تاریخ اوچت کړئ نن تاریخ د دې خبرې گواهی ورکوي چې کله تاسو هم تاریخ اوچت کو بیا بس تاسو دل او دماغ هم د دې خبرې گواهی ورکوي چې په دغه سختو حالاتو کې په دغه مشکل حالاتو کې په دغه تکلیف ده حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دینی مدرسې دا یوې دینی درسګاه کړی و چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شوی ورته هغه یو درسګاه وه د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه هغه وخت کې د دنیا والا ذهن کې دغه فلسفه نه راتلله لیکن نن ټوله دنیا د دې خبرې اقرار ته مجبوره ده چې هغه یوې دیني درسګاه ده کم جنګ شروع شوی و د کفر خلاف کومه مقابله شروع شوې وه نن هغه درویشانو هغه جنګ هغه ګټلی دی نن هغه یوې درسګاه د امت ته مفسرین ورکړي دي محدثین یې ورکړي دي صوفیای کرام یې ورکړي دي فقهای کرام یې ورکړي دي مجاهدین یې ورکړي دي قاضیان یې ورکړي دي شهیدان یې ورکړي دي مؤلفین یې ورکړي دي محققین یې ورکړي دي مناظرین یې ورکړي دي مدرسین یې ورکړي دي نن ما او تا په دغه بری صغیر کې که صحیح عقیده لرو د الحاد نه پاک عقیده د شرکیاتو نه پاک عقیده لرو ما او تا د بدعاتو نه پاک اعمال کوو بیا مونږ او تاسو دغه د بری صغیر مسلمان دغه درسګاه احسانمند یو محترم او دا حقیقت دی نن که زمونږ او ستاسو تهذیب ژوندی دی د دې درسګاهونو د دې اهل حق علماو برکت دی کومه معاشره کې چې اهل حق علما ختم شي دا درسګاهونه ختم شي بیا تاسو تاریخ اوچت کړئ دغه قومونه دغه معاشره خپل دین او تهذیب بیا کله ژوندی نشي ساتلی د بغداد حالات زمونږ او ستاسو مخې ته دي د بغداد د مسلمانانو علمي مرکز و د پوره دنیا مسلمانانو ور باندې فخر کوو لیکن د یو تاریخ انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب ورنه دا درسګاهونه ختم کړل اهل حق علما ختم کړل حق بیانونکي جبې بندې کړلې نن تاسو ورشئ هغه خلک مسلمانان دي خو اسلام سره نه بلد ولستا دي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم خپل سفرنامه کې لیکلي دي وایي زه بغداد ته لاړم هغوی هغه ځای مسلمانان مې وکتل هغوی حالات ته ور طریقې رسم و رواج مې وکتل حتی چې هغوی دیني مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلی دي هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسمه اثار په نظر نه راتله ویل ما یو چا نه تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسه نشته دی چې ګیرې وي پګړۍ وي اوږدې اوږدې جامې اغوستې وي ځکه تاسو چې هلته ورشئ د هغوی شیخ الحدیث هم ګیره برید خرولي انګریزي اختان یې جوړ کړي پینټ شرټ یې اغوستي ټای لګولي پته نه لګي د مسلمان هم دی که نه دی د دې وجې نه مسلمانانو ورونو د خپل کورونو نه د خپلې معاشرې نه د خپل ذات نه دغه سنت مه لرې کوئ ګورئ نن به تاسو لرې کوئ دغه دا ګیرې به د مخونو نه لرې کوئ د پګړۍ به کوزې کوئ دا چې کوم د کابرو اسلافو نه مونږ ته لباس ملاو دی دا به ختم کوئ لیکن کم از کم زړه کې به هم احساس در سره درد به وي چې زه د سنتو تاریک یم ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تر کړي دي پرېښي به دي خو پته درته را روان نسل به بیا د دې سره ناشنا شي او به د غلام نه ګڼي د سره ځان د را روان نسل قرضدار مه پاتې کوئ هغوی د خپل عمل سره دا سنت ور منتقل کوي کم از کم د خپل را روان نسل د هغوی په خاطر باندې دغه سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېږدوئ کم از کم په دې نیت باندې پرېږدوئ چې زه هغه خلکو قرضدار پاتې رسم برحال ما عرض کوو هغې ویل یو ځای راوښورو هلته لاړ شئ یو مدرسه شته دی پخواني اثار دي ویل زه لاړم ویل دلته واقعي اثار څه نه څه وو ویل هغه محتمین صاحب یې ګیره وه دلته د چا ګیرې نه وې ویل ما ورسره ملاقات وشو ویل کله چې واپس راتلم ویل هغه سپین ګیري عالم ډېر زیات وژړل دا ګیرې په اوښکو باندې لمده شوله
به ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام وایا او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت مونږ بغداد والا تر کړو مونږ بغداد والا نقدری وکړه الله رب را نعمت واغستلو نن په سروستر گزارو کو هیڅ پلاس ناراضي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت واستاسو د درکړې خبردار تاسو نه قدرې ولکې ورن رب ر تاسو د مؤخري به تاسو زمون په شان په سروستر گزارې خو هیڅ په پلاس نه ترسي قدر به کوي ان شاء الله محترم دې قدردار د خپل بچی دې تر ولېږي د بچی معلمان جوړ کې قاریان حافظان جوړ کې ګورئ بچی دنیادار جوړول هیڅ د کمال خبره نه ده بچی دیندار جوړول دا کمال خبره ده د تیر روزې نه مخکې بلوچستان کې هم څو ورځې جلسې پروګرامات یو ځکه ډېر لوی اجتماع و ختم بخاري ما نه مخکې یو شیخ صاحب بیان کوو ا دې خپل بیان کې د بنو د مفتی صاحب د کتاب حواله ورکوله ول دې خپل کتاب کې لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالدار سړی دی ربپتی یو بچی او تعلیم ور باندې حاصل او سکول کالج یونیورسيټي بهر ملته ولي ډېر مو د پسغه بچی ډاکټر شو ول په کوم ورځ چې واپس راغلو په دا ورځ په استقبال خوراکونو مختلفو انتظاماتو باندې 10 کروڑ روپۍ په یو ورځ لګولې ول ایرپورټ نه چې کوم غاډي کې راتلو دا مفتی صاحب یې زم ور سره ول مونږ لا کلی وطن ته واپس نه ورسېدلی ول دې بچی دا پلار ته دغه سیده مخ راتاو کو ورته بابا ډېر لوی ظلم دې سره وکړو هغه ورته بچی ما تاسو سره ظلم کړی دی ما خو به تا تعلیم حاصل کو دنیا پیسې مې در باندې ولګول ته ظلم دې سره وکړو هغه ته نو پته راغی بچی ځن کدن شروع دی ول ځن کدن کې ورته دغه سیده مخ راتاو کو ورته بابا ټول ورته دنیا پسې ذلیل کړم کله دې رب راونه خودو کله دې اخرت راونه خودو کله دې رب سره زما تعلق جوړ لکو بابا زوز دلته نه روانیم لک سات بعد به قبر ته ورزم د قبر پرشتو ته به ورزم بابا زوز د قبر پرشتو ته جواب ورکو ول هغه بچی خپل پلار ته ځد کدن په وخت اخیرنی الفاظ دا ویلا ول بابا ډېر لوی ظلم دې سره وکړو ول د وفات شو دا بچی درته ځن کدن په وخت ویګی لولن کې وره زما د خبرې مطلب دا نه دی چې تاسو بچی ډاکټران مو جوړوي انجینران مو جوړوي مونږ استادو هغه به وي که د ټوله دنیا مولایان چې بیا به دا قیمت تلامه وي البته دا درته ضرور وایو بچی دینداره جوړ کړي دې بچی د ذهن جوړ کړه بچی ته مسلمان یې مونږ به د رب حکم مقدم ساتو بچیا د رب د حکم د پاره به دنیا قربانو لیکن د رب حکم بر دنیا لپاره نه قربانو دې بچی ته ذهن جوړ کا بچی ته مسلمان یې دې نه پس کې دغه بچی هر چرته لګي دغه بچی ډاکټر جوړه انجینیر جوړه چرته لګي ولیک اول کم از کم مسلمان جوړ ک دیندار جوړ ک کم از کم د بچی د دوه ورځې دنیا لپاره دومره لوی آخرت متوقع بچی به دیندار جوړو کنه ان شاء الله دیم نمبر تاسو ګورئ دی بچو ختمونه کړی دي تاسو ګورئ دیو چا په بچی دنیا کې تکلیف وی کړه یو څوک ورته دغه بچی له تکلیف نه بچ کی مونږ دنیا کې دغه خلکو ډیرو لوی شکریا ادا کوي ساده وي او تاسو ته پته ده را روانه تباهي ډیرو لوی تباهي ده حدیث کې راځي د سترو کې به وخت کې ختم شي دنه نه به وینې را شروع شي دا علما د قاریان زمونږ استادو بچی دغه روان لوی تباهي او هلاکت نه بچ کی قسم دی د دې علماو قاریانو لا په مخ د ځمکه باندې زمونږ استادو بل لوی محسنین نشته دي محترم زمونږ استادو سره وی د سلوک تر د خلکو سره حکومتي سطح باندې ګوري کب ته سي پبلک پرایویټ سطح باندې ګوري نن زمونږ مسلمانانو حالت دا دی نن تاسو د علماو قاریانو ته پوسم کړی دی کله مهنګایي په دې دور کې 10-15 هزار روپۍ تنخواه باندې گزاره کوي او مونږ خلکو ذهن دی مونږ دې مولایانو ته خدای پاک په 15,000 کې برکت اچي یقین وګدا مونږ ځان ته دوکه ورکو او ځان ته نور کو خدای ته دوکه ورکو ما دلته یو ته وی ما ته وی تاسو مولایانو ته 15,000 کې خدای برکت اچي ما ورته تر ازه مونږ سره د مدرسې کې اوسېګا ما ورته لزر بدرته ما نظر جب نه درکو د روز ته شو ما ورته لږه خبره ده مال 15,000 کې برکت منې ځان لزر کې ورته نه تیار مونږ خلکو زوج دا دی د مولایان قاریان هیڅ ضرورت نه لري
د مونږ انسانان نه ګڼو د سره معاشره کې. محترمو دا زمونږ ستاسو غوندې کې انسانان دي. د زمونږ او ستاسو غوندې کې انسانان دي محترمو. دا ضروریات لري، دا خلک دا مشکلات لري، خو دوی خپل ضروریات معاشره کې دباو کړي دي. ځکه دوی ته پته ده مونږ په هغه معاشره کې ژوند تېرو چې زمونږ د دغه معاشرې مسلمان د بېحسۍ دې انتها ته رسېدلی دی چې دی په یو ډم باندې 10 لکه روپۍ د ذهن لګول خو به دي، لیکن په یو عالم باندې 10,000 روپۍ د ذهن باندې هغه لګول نه وري. هغه ته پته ده مونږ د هغه معاشرې حصه یو. په کومه معاشره کې زما یو مسلمان رور په کوم بچي باندې انګریزي تعلیم حاصلوي 20,000 30,000 50,000 روپۍ ماهانه دغه بچی پیس ادا کوي، د ضرورت پوره کوي. لیکن که کم بچی جمعات ته راځي دلته قاري صاحب ورته ویل بچیا 500 روپۍ په پیس راوړي، بیا موږ خلک ښه جومات نه مرته سکول جوړ کو. دې وجه محترم دغه خلکو په دغه معاشره کې خپل ضرورت تباو کړي دي. والله تعالی به تپوس کوي د دې سیز د یورپ معاشرې ته تاسو ورسئ د یهود او نصارا دي. دیو په خپلو کاروبارونو کې په خپلو تنخواګانو کې خپل مذهبي ادارې مذهبي خلک ځان سره شریک کړي دي. مونږ تاسو اهل حق یو، په حق دین باندې یو الحمدلله. مونږ تاسو سره په برکت باندې گزاره چلو. محترمو د خپلو مالونو کې د خپلو کاروبارونو کې د دې مدرسو د دې علماو د دې قاریانو حصه وکړي. الله به درته پکې برکت واچوي. دا د رب وعده ده ان تنصر الله ینصرکم. که تاسو د الله د دین مدد وکړو الله به تاسو مدد وکړي. انشاءالله د دې سره به تعاون کوو که نه؟ انشاءالله د تعاون به پیسو کوو ورسره. ورئ مونږ خلک چې جومات ته راشي مونږ ته به مولوي صاحب ډېره دوا درته کوو، نو ته دوا مونږ کوو، ته پیسې ورته ورکړه، دوا به درته هغه وکړي. اوس یې ته هم دوا شروع کړه، هغه هم دوا کوي، بیا څه فرق پاتې شو. د پنجاب ته به تاسو کله تللي تاسو که نه تللي د تبلیغیانو نه تپوس وکړئ، دوی به درته ووایي. دا پنجابیان وي که نه غریبانو د مونځ دغسې حل وي، د روزو دغسې حل وي. ته ورشه د یو سیټ 5 کارخانې پکې ځانې چلېږي. بلکې تاسو وکړه دا څوم ځل دی زمونږ پښتونخوا کې قحط راشي، کله د وړو کله د یو بل شي. هغه پنجابیان دي الله تعالی محفوظ ساتي، کله به د وړو قحط رانغی د بل څیز رانغی. وجه څه ده؟ هغه خلکو خپل مدرسې خپل جوماتونه خپل علما خپل قاریان مالامال کړي دي. تاسو ورشئ د هغوی جوماتونو کې عیسیګان لګېدلي، زموږ جوماتونو کې دلته شمسي نه یې پکې وچلی. ته ورځه هغوی ملایان قاریان په غټو غټو ګاډو کې ګرځېږي، زموږ غریب ته موټرسایکل نه یې پکې وګرځي. د کراچۍ پنجاب ته تاسو لاړ شئ د هغوی پریزونو کې هر وخت د ګډانو چلو غوښې پرتې وي. زمونږ خو دلته ټول کال تیر شي منه کله دا منظر مونږ ونه ګورو. زمونږ پښتنو هم کله کې چلی ګډ راوستی دا به طالبانو ته حلال کړي. مشهور متل دی وایي پښتون سړی 100 رکعته نه پل کوي خو 5 روپۍ د الله لاره کې نه خیرات کوي. د خپل لاسونو کلاو کوي په دې مدرسو په دې علماو. الله رب ذوالجلال به درته پکې برکت واچوي. انشاءالله د دوی سره به ملګرتیا کوو که نه؟ انشاءالله تعاون به کوو ورسره انشاءالله. دا چې قیمت په ورځ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو د الله پیغمبر زه ډېر کمزوری وم، زما عملونه کمزوري وو، لیکن د الله پیغمبره کله چې دنیا کفر را جمع شوی و دا مدرسې دا جوماتونه دا درسګاهونه کمزوري کول. الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې نونۍ راغستې وه، ما د دیو سره شریکه کړې وه، ما د دیو سره ډیوه کړې وه. د الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د نمرود د ملګرو په سفرو کې نه ولاړ، زه وخت د ابراهیم د ملګرو په سفرو کې ولاړو، زه وخت د فرعون د ملګرو په سفرو کې نه ولاړ، زه وخت د موسی د ملګرو په سفرو کې ولاړو. الله پیغمبره زه دغه ظالمانو دغه مدرسې جومات د ګیرې پګړۍ او شملې د دشمنانو سفرو کې نه ولاړ. زه ستا دغه وارثانو چې د زمانې ظلم جبر مقابله یې کوله، مشکلات یې قبول کړی و، تکالیف یې بدلې و، فقر و فاقې بدلې وې، د زمانې پیغورونه یې برداشت کړی و، د زمانې حوادثات یې په ځان بدلې و، په دا ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله. الله پیغمبره زه ستا دغه وارثانو سره ولاړو. الحمدلله ودرېږو
کې ور سره ان شاء الله نو خبرو واده ما سره څوک اول نمبر چې بچي به دیندار جوړو ان شاء الله یو منټ دویم نمبر نن پس په مون خپل کاروبارونو کې په خپل تنخواګانو کې په خپل زمیندارو کې دا مدرسې دا جمعتونه دا علما رضان سره شریک کوي ان شاء الله دې دوه خبرو چې ما سره څوک وعده کوي د کوم چې پوره کول واجب وي ان الله د کانو مسؤله تبلیغیان ملګری وی ارادې لیکلي یو کس ورته پاسې نو هغې نه د ارادې د لفظ هېر شوی ورته امیر صاحب هغه څه ورته وایي چې خلک یې لیکي حوزي نه هغې کې ګناه وي تبلیغي ملګري وایي په ارادې باندې م الله یو اجر ورکوي نو چې سړي دغه څیز په خوله وایي او په زړه کې وایي چې نه ځمه نه به یې کوم نو بیا په دغه کې ثواب نه نیکي نه په هغې کې بیا ګناه سړي ته میلاویږي نو ما سره واده څوک کوي د کوم پوره کول چې واجب وي ان الله د کانه مسؤله د دې دواړو خبرو واده چې ما سره څوک کوي دواړه لاسونه رسره اوچت کوي دواړه لاسونه ښه پوره اوچت کوي پوره دغسې لږ ساعت اوچت ونیسئ دا واده دی انشاءالله نه شاته مل اواز لاس اوچت کوي اواز را سره په زوره کوي دا واده دی انشاءالله واده ده